خواښې رالګېږي چې وګوري زما د دې زوی خو زما د دې انګور سره ډېره مینه ده. دا هم یو بدبختي ده د دې خواښیانو. خفه کېږئ مه که زما کومې میندې ناستي درس ته او دا زما بیان څوک اوري، ځکه زموږ بیانات اکثر نیټ باندې دغه کېږي. د چا هته کم غرض نه دی، دا زموږ میندې دي، پکار ده چې دوی موږ پوه کړو. ستا بچی دی او د خپلې ښځې سره مینه کوي، خوشحاله شه. نه وایي دا وایي چې ښځه راغلې او هغې ته ګوري او ما ته نه ګوري. خوشحاله شه چې هغې ته ګوري. خپلې ښځې سره مینه کوي، په دې خوشحاله شه چې کله خپلې ښځې سره مینه نه کوي نو بیا به دا بدکاري کوي. دا خو کمال دی چې یو سړی خپلې ښځې سره مینه وکړي. دا د ده غیرت دی، دا د ده پښتو ده چې دی د خپلې ښځې سره محبت کوي. او بې غیرته او کمینه انسان چا کې چې نه ایمان او نه پکې غیرته پښتو وي، د هغه طریقه دا چې خپله ښځه پرېږدي د پردو زنانو سره غلط تعلقات جوړوي. ځکه چې دا دونه بې غیرته او سپک انسان دی چې نه پکې دین شته او نه پکې پښتو غیرت شته دی. نو بعضې میندې دونه بدبخته وي چې د خپل زوی په دې مینې باندې خفه کېږي چې ولې دا د خپلې ښځې سره دونه مینه کوي او توجه یې ورکړې. دا ظالمان یې مزي په خپل زوی باندې تعویض کوي. یاره ملا صاحب داسې یو تعویض راله ولیکه چې د دې زوی توجه مې ما ته راواوړي، پلانۍ راغلی دی، یو څو کنځلې مو ته وکړي زما کور ته، ټول د کور واک یې م رانه اخیستی او زوی مې وړه ما ته ګوري نه. د زوی دا غلطي ده، دا په خپل ځای د اصلاح یو خبره ده چې کله ته واده وکړې د دې معنا دا نه ده چې ته مور پلار ته مه ګوره. مور پلار ته پوره توجه کوه، د هغې حقوق د هغې خیال ساته او دغه رنګه هغې سره مینه کوه، محبت کوه، ملاقات ورسره کوه، کینه ورسره چې هغې ته دا محسوس نشي چې د دې بچي زما سره مینه کمه شوې ده. او که یو بچی داسې بدبخته دی نو دې دا معنا نه ده چې اوس دا مور به ځي ځان به مشرک کوي. مشرکه شوه دا ښځه، ستا مونځ نه قبلیږي چې دا کاتې کې دا کوډې او منترې او تعویضونه چې کې دا بندونو باندې د عقیده ده، مونځ دې نه قبلیږي. ای خورې واوره، ای مورې واوره. ستا روژه نه قبلیږي، ستا تهجد چې د شپې وکړې والله که قبول شي، لکونو روپۍ ولګوه حج له به لاړه شي، والله که ستا حج قبول شي. پر رب العالمین مې دې قسم چې یو عمل دې نه قبلیږي. شپه ورځ قرآن ته کښېنه نه قبلیږي، ځکه ستا ایمان نشته لاندې، بنیاد نشته ستا د دین، توحید نشته په تا کې، ستا کې خو شرک دی. او چې کوم انسان کې شرک راغو د هغه یو عمل هم نه قبلیږي. دا یاد ساتئ. ډېرې داسې خواښې دي چې دا کارونه کوي. په کور کې دا کاتې شروع وي. دغه رنګه کله کله دا انګور او خواښې په یو بل باندې تعویضونه کوي. بعضې وخت کې د سپېروالي عقیدې ساتي. دا شی شته که نه زموږ په دې پښتنو کې عام انسانانو کې دا د کوم ځای نه دا عقیده راغلې؟ د مکې د مشرکانو نه او د هندوانو نه. داسې زما خبره مه منئ په پټو سترګو. دې دپاره تحقیق وکئ او مطالعه وکئ یا د نورو علماو نه هم پکې تپوس وکئ چې دا خبره څنګه